معلومات إن شاء الله حاسبين سنتين بمواعيد إلى رمضان ماشي لدينا مخي بالارتقاء على المرسول بغمرانه داري الذين مطابق الرجيم بأسكرين أو هذا الرجيم تعليم بمختلف مواعيد سرعي أو لشافري لشاف تشبيل ورسول فرسوا وشاف عندي دارينا لشاف شكواني وجواب مريم بيبي زكريا السلام داري ولا خبر وجواب خبر وكذا كل إشارة لا كذا رجوس بن نويت وصل وجواب وذي وقت تبارك القرآن الدمشان فايدون وحديث رسول الله مبارك دروجي بعد الخير أول شيء ممكن نشتغل دورة الرجوع يا صاحب الكرام ليطلب واقعه ويبقى نشتغل ويبقى نسوق شوى سير ضرورة الرجوع بعده دورة الرجوع الذي فزيلة الصواب ومحكم مدون الرجوع الزيادة بحر حاسة دي تعلقي بذكر كريم حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ من حدیث روایت امام ترمذی راوی دیو جمع رسول اللہ مبارک خطبہ ورستا دا شعبان المعظم دمیاشت بآخری رس تقریب گاتا صحابہ کو راول کے حضور کو مسجد نبوی کے ہوتے فرمایا یا ایوہ الناس اے خلقو قد اظلکم شهر عظیم برداخلی فرداسی و برداسی بانی و عظیم و لویا میاشتا شهر مبارک خدا مبارک میاشت مبارک اللہ مانا چیزی کہ اللہ دیر برکت اشور و شهر فيه لیلت عودادا سے میاشت کی پدی کی یوشپدا کہ آخش بخر عبادتو کبھی خیدیر کی خير من ألف شهر دغه شپه باندې عبادت کول ویښه تېرول په عبادت او بندګۍ د الله تعالی کې دا د سرو میاشتو د شپو نه دغه یو شپه بهتره دی ډېر زیات خصوصیت لري شهر جعل الله صيامه فريضة دا داسې میاشت چې الله د دې دا روژې فرض ګرځولي دي بهر وقيام ليله تطوعا تشبيه بالتراويح قول للتقيام وإذا الله پاک ضروری دی نفل تطوع نفل سنة الدور تبيش من تقربه بخصلة من الخير اگر چاچه ځان نزدیک په یو ټکی باندې په دې میاشت کې یو نفلي نیکي وکړه یو نفلي عمل وکړو یا سنت عمل وکړو نو کان کمن ادى فريضة فيما سواه گویا چې د یو فرض عمل ادا کړی دی د نورو میاشتو نه دی یعنې په دې کې نفلي عبادت په څه نه کېږي په فرض باندې چې تاسو دوه کاله د لمونځ یو فرض ډېر زیات اجر دی یو صدقه نفلي ډېر اجر دی او بیا فرمایي ومن ادى فريضة فيه چا چې په دا کې یو په دې کې یو فرض رکن ادا لکه فرض لمونځ یې په وخت فجر او زکات په فرض باندې په دې کې ادا کړ یا بل داسې یو فرض عمل باندې وکړ نو کان کمن ادى 70 فريضة فيما سواه گویا چې د اویا فرض ادا کړی گویا چې د اویا
همدردی کې او د بل سړي لپاره هم همدردي کې مواسات دې ته وایي چې ځان له یو ښه کار کې د بل لپاره یا بل ته ووایه چې داسې وکړه ولې چې تا د هغه غوښه وخوړه خدای وایي زه د عقلګي غم خورم ده له سبب خورم نو غم خو څوک خوري نه خو د هغه لپاره د هغه د لرې کولو یا د پریشانۍ د لرې کولو هغه کوشش وکړي فارغ ولو والشهر يزاد فيه رزق المؤمن دا داسې میاشت ده چې په دې کې د مؤمن رزق زیاتولی شي من فطر فيه صائما چا چې په دې کې روژهدار ته روژه ماتې ورکړو کان مغفرة لذنوبه دا روژه ماتې به د ده لپاره سبب د بخشش د ګناهونو د ده وګرځي وعتق رقبته من النار او د ده لپاره به سبب د ازادېدو د اور نه وګرځي دې به د اور نه پرې خلاص شي جهنم د عذاب نه به پرې بچ شي وكان له من أجله مثل أجله من غير أن ينقص من أجله شيء او د دې لپاره په دومره ثواب یې لکه څومره چې د هغه بل ثواب لکه تا یو پلاني سړي ته روژه ماتې ورکړه نو چې د هغه د روژې څومره ثواب شوی دی هغه تا ته درکوي مبارک کوي چې د هغه په اجر کې کمي راشي د هغه اجر په پوره ستا د هماغه ثواب څومره لویه خبره روژه اجري ولې د هماغه ثواب چې تا ته نه بلکې د هغه روژه ماتې ورکړې نو د هغه د روژې برابر ثواب د هغه ملو شو قالوا يا رسول الله صحابه إلى الله محبوبا كلنا قائد ما يفطر الصيام يا كلنا يجب ما يفطر الصيام كم يوم ممكن جمعون بعض الرجمات لبارة الرجلات انتظام مبريش مبريش غريبان من جاوستان جانشتا نهار يوخدا وستدر في رجمات كاتوين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله مبارك فرمى يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائم على تمرة وكيف الله ما ثواب على جاتان چاچا د رجمات ورکړي یوې کجوري هغه رجمات ټول وتا د خپل ځان کجوري راوخته چې په دې باندې او على شربة من ماء يد يوقف هو الولد ګلاس او مسقط لبن یاد ورپای ورکړه یو پیاله چې هوا د دې رجمات نو په دې باندې دا الله ته ثواب ده وهو شهر اول رحمت او دا داسې میاشت ده چې د دې اول دس رحمت د خدای رحمت پکې راولي واوسط مغفره او د ایمان دس چې دا بخشش انسان ته پکې الله بخښنه کوي واخر وعدكم من النار او اخر دس چې دا د دوزخ آزادي دی د جهنم نه پکې سړی خلاصي وي په آخري ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار او جاءت تخبر نوکراننا او د غلاماننا په دې میاشت کې اساري وکړه تکلیف یې کم کړ کار یې پان کم کړ لږ شانکار ته رسول ورې بس آرام کې نو دا سړی ته الله بخښنه وکړي او دې الله د دوزخ د اور نه خلاص کړي او بل حدیث کې داسې راغلي क्या अल्फाज जरूर लेकर अगर दास नबी अलैहिस्सलाम फरमाए चाहे और रोजेदार पूरा बोल कर पूरा फला के वर्ग नबुजुर्ग के अल्लाह बजा शरीत जमादा हौज कौसर ना औरत दा सख्त गर्मी और क़यामत की यही कोई हुआ है और सब के जमाना हौज नबू उसकी न आगा अलामत आती जाते हैं बदे बजन تري بلامش جات من التبدل الرسول عليه الصلاه والسلام فخر بدي ما جمال کوئی واقعي گواریان جوړي غریبان علي باندې چې ما خام کې صفات بیان کړو او تاسو شروع او یو روټي دا شانتي وایي چې تاسو غواړئ په باندې کې خره پکې چې راځي په جماعت ورته دا د واقعي اهمیت بیان کړي
السلام وګد حدیث او هغه ما تاسو ته بار بار بیان کړی چې هغه دا ده چې یو درې کسان چې هغوی ته په روژه کې بخښنه وشي یو کس نو حضور هغه جبریل امین هغه ته خیرې کړي او حضور پرې امین هغه یو دا چې روژه پرې راشي او دوی په دې روژه کې توبه عمل وکړي چې دوی به وبخښل شي بل چې دا د بخشش میاشت او د دوزخ عذاب نه بچ شي نو جبریل وایي دا سړی دې هلاک شي حضور وایي امین دا سخته خبره ده چې فرشته خیرت کوي او حضور پیغمبر پرې امین وایي نو دې مبارکه میاشت کې چې یو سړی د بخښنې لایق نه شي بیا به دلته وایي بیا به بله وخت داسې موقع نه راځي بلکې چې په دې کې شیطانان ټول تړل شوي د دوزخ دروازې بندې دي د جنت دروازې پرانیستې دي چې په دې کې ته ونه بخښلی شي بیا به کله بخښل کېږي سړی او یو درود چې د حضور نامه واوري درود نه وایي نو جبریل امین وایي دا سړی دې هلاک شي نو حضور وایي امین صلی الله علیه وسلم درود ډېر وایي کله چې دا قوم مولا نامه اوري صلی الله علیه وسلم وایي که هغه درود نه شي ویلی دا وروکې وایي نو درود وایي او درېیمه پکې دا ده چې د چا مور او پلار ګناه شي او دې د هغې دومره خدمت ولکړي چې د هغې د خدمت او د دعاو د زړه د خوشحالۍ په وجه الله ته بخښنه وکړي د مور پلار خدمت د هغې زړه خوشحاله ساتل دا ډېر لوی عمل په دې باندې الله خوشحالېږي او هغه انسان او هغه چې ته الله بخښنه هغه ته داسې بخښنه کوي چې د جنت لایق کوي او چې یو سړي د جنت په کور کې پروت دی مور یې ده پلار دی سپین ږیری دی د خدمت ضرورت دی ورته او دې د هغې خدمت وکړي چې دې جنت ته راشي ډېره ناکامي ده که نو جبریل امین وایي دا سړی دې هلاک شي حضور وایي امین خبره او دې د جمعې په ورځ په ممبر د پاسه تېرې کړي جبریل امین کړي دي او حضور په امین ویلي ځکه چې الجنة تحت أقدام الأمهات المور پلار د قدمونو لاندې جنت یو ځل یو بزرګ هغه د شپې د خپلې مور خپو باندې زور کړ دا ږیره وه د دا خپله ږیره باندې ده د دې مور دا تګي داسې ومږی دی په دې تلو ومږله دا خپله ږیره د مور په تلو باندې چې هغه شپې مور خوب ګوري سهار ورته وایي چې بچیا ما فرشتې ولیکي ستا په ږیره کې ملغلرې اچوم څه عمل دې کړی دی مورې ما خو نور څه نه دي کړی خو بېګانې ستا په دې تلو کړو دا خپله ږیره به ګرځي بېخاطر دا وایي باید بستاني رحمت الله علیه لوی وړتیا شوی دې د نقشبندي د طریقې د سدیني لوی شیخ دا یو ځل کور ته راغی یعنې مسل دی کور ورته یې ویل چې دا طبقه ګورې نو ده یو طبقه ګورې کړه یا هغه یو طبقه کې ودرېد چې یاره هسې نه چې کور مې دا بله وي ما خو دا بنده ناسې چې دا وي نو بیا هغه بله بند کړه او دې بله کې بیا خپله ودرېد تر سهار پورې پښمني پورې دی ولاړ دی چې اصل دا فرماني نشي چې سهار شروع مور ورته باندې د اوسن بلاګي یو وی دی ورته چې سره دا دار ما دا پټا د مور ورته دعا کوي چې بشي الله دې ولایت ټول مقامات دار دی هغه پدری په لطیفه د سر کې بیا هغه د تدیر شکار په دغه مقام کې دی بلکې او د مور په دعا باندې الله هغه مقام له وسو دی مقام اسه عالم په چې ضروري دا باندې دې امت ته الله پاک حضور وی پیځه سره د امت ته ورکړي دا خو به د دې چې دا په رمضان کې سلوړ دا پینځري چې دا نو ورکړي شوی مخکې امت
یو خوبی دا چې د روژهدار تخرې دا وقفه دا الله ته د مشکو د عملو نه خوږه او ښایسته ده. تاسو خیال وتستغفر له الحيطان حتى يبدل او چې روژهدار روژه ونیسي نو ده له میان په اوبو کې بخښنه غواړي کدې چې مات او دویمه دا چې هر ورځ الله د روژهدار لپاره د دې جنت خرڅه کوي او مزیدار ډیکوریشن پکې کېږي او بیا فرشتو ته وایي چې قریبه ده چې زما نیکان بندګان راشي او دې جنت ته به داخل شي نو تاسو دا جنت ټیک کړئ او تیار کړئ د حضور په ملک ته راتللی کړي او دا لپاره اوس هم جنت ته تیاري وشته کېږي او په دې کې شیطانان تړلی شي تر اخره پورې او په اخري شپه د روژې باندې الله پاک ټول امتیان د حضور ته بخښنه کوي او د دوزخ نه ازادوي. یو سړي وایي قربان دا د لیلة القدر شپه ده. وایي نه دا خو داسې شپه ده رمضان د لیلة القدر قرآن ته ډېر فضیلت دی. لهذا دا دویم حدیث حضرت داود تعلیل ولی تیر شوی رحمت الله علیه دی وایي چې د روژې میاشت وه وی پړوکې شپه ماله خوب راغی وی ناست ما خوب غلبه کوي او ډوډۍ راکوي وی په دې حال کې ما خوب کې جنت ولید وی یو نېغ ډوډۍ چې ډېر ښه شته د یاقوتو نه جوړ وی زه هغې سره ناست یم وی د جنت سهوري راغی چې وکتل دا مخونه یې پړقې دا مخونه چمه وی ما سره کېناست وی هغې زما په خوا کې ما لا اله الا الله محمد رسول الله تكلمه شروع لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا کلمه چې شروع تعلیم شروع ودا راځي دا وتاي ودا موږ هغه خلق لپاره چې کوم خلق د رمضان مبارک په میاشت کې روژه نیسو او روژه کې د دې کلماتو ذکر ډېر دی. کلمات دا چې لا اله الا الله وایي سبحان الله وایي رکوع کوي سجدې کوي نوافل کوي موږ د هغې لپاره وایي سبحان الله او بیا هره شپه دریم حدیث په دې کې اواز کېږي یا ساواز کی اول شپې د دوزخ دروازې بند د جنت پرانیستي یا باغی الخیر اے طلبگار د خیر راوړاندې شه ځان بیدار او تیار کړه د نیکو ته او بیا ویا باغی الشر واقصد او اے طلبگار د شر چې شر او ګناه کې اخته اقصر لاس د ګناه نه بنګا وباسا ولی چې الله تعالی په आवाज دی په رمضان په شپه کې هل من مستغفر هل من تائب آیا څوک شته چې توبه وباسي او بخښنه وغواړي هل من داعي آیا څوک دعا کولو نشته چې د دعا قبول شي الله ولا قبول کړي هل من سائل آیا څوک شته چې د وغواړي ورکړي ولا الله پاک ویدا آواز الہ کریم فرمائی او شپیته زره کسان د رمضان مبارک په میاشت کې په یو ساعت کې بخي او د جهنم نه ورکړل سبحان الله تاسو څه خیال تاسو داسې وخت راوي نه د روټي وړي قدر کوي احترام به کوي تلاوت به کوي ذکر اذکار په پکې کوي نوافل په پکې کوي صدقات په پکې کوي ځکه چې د دې یو کیږي دا ډېر لوی اجر دی او ډېر لوی ثواب دی او رسول الله مبارک فرمایي عبارت ذکر چې وخت کم دي د بسکول والے
چې د هر انسان عمل پکې پېژندي تر موسه وګورئ. یو انسان مؤمن چې یو عمل وکړي په نورو ورځو کې وکړي نو هغې یو ثواب یو په لس الله ورکړي، یو په اووه سوه یې ورکړي، یو په اووه زره یې ورکړي، یو په لا کې ورکړي، یو په اووه لکه یې ورکړي. تاسو پسې دا عمل ثواب زیاتېږي، تخصیص یې نشته دی. هذا الله وخر الجهاد وعمل، ولهذا ضروري عمل او ضروري ثواب او اجر الى كل زبد ذي اجر. هذا ما هذا ولي جد زمان بار رجل ولي رجل خلق تشال بار الله تعالى بار الله تعالى داسې نشي چې دې د شپې د دولت نظام نه یو کوټه کې فرج وکړشتا یو لوښي کې ښه پای پراته ښه شربت پروت ښه خوراک پروت ښه فروټ پراته خو دې هغه کوټه کې ورباندې ځان وایي یاره الله راته ګوري خوراک نه کوم چا دپاره وکړې شوه هېرېږي که دا شان نظام د کمره و کور کې د بیبي ورسره حلاله بیبي د ده تسلماني نشته د هغې پیدانه نه یې د هغې د ځان نه رسه د نزدیکي خلاف وایي چې دا زما دپاره دی داسې من لري نو لهذا زه به ځکه د دې اجر به زه او بلدم عبادت سره پټ ساتي زه د دې بنده نو زه معنا دا چې زما رضا به دلته حاصل وایي ولې يدع شهوته وطعامه من اجلي وزماته ولله السبيل او للسائل فرحتان درجات الفارق مخش عليه يوم هذا عند فطره كان دير وجباتين ندام وقت لي سجارة مشاي تاشتين طول غمير اللي يصير تغيو تنجري كلمة وبنو شجاعتين كلمة كلفري السخطة كان يرترز يوم جاء فستون يشيروي وإذا نجيها المقام دركتين أمامك قارئ وسنرم يشبه بسرعة الصومالي أهم إخواني بشمالي وأهل ذوق أو أهل حال فلن بشمالي زمان حاسم وانت درجة عجيب وقت تعالى رحمة نزولتي أو تناسي أو لأنها درزال البار فراك كيف بدي والسبار والجسم شيء عجيب وقت السعيد المتوجيه إلى راوت وشتغل وقت بديل الفراك كي سباب بديل رجعكما نتار بديل عبادة صواب لا تعرف بيولو نورين كورا كالتربين في هذه الشهر حضور فرماي ويفرحت من عند لقاء ربي أو يتبع مشاهدين وده أغا وقت ذلك والعالمين كانت يخبر رب سر مخالفتي سبحان الله إذا ولما وجيات تذكرت وقتي أو يات ورد محشر الله تدبيشتي نتبع آغا وقت خاطر جمع سرمني مستقبية ونوري تشكر لوجد لولد الدنيا كي أو الله بدر مراسم يوغا وقت لوجد مشاهدين أولياء شديدة نيكان خلق دي كانت الله ملاقات تلقاش ندي تدهور كلية لذات بلاوي، دير فن بلاوي، دير خوشحال بلاوي، تاخذ خوي خلق كي يسوي مجازي عاشق، شهري مجازي لا سر ملاقات في سورة خوشحالي وثلاث، مجازي محبوب سر بحالات في ملاوي بلاوي، فن وثلاثي، أو زبون رب زبون حقيقي رب جو محبوب، زبون محبوب پیغمبر، زبون حقيقي محبوب. چاہے سر یا پیشی کے ملاقات سے عمل کی سپر خوشحالی ہوئی آرزو کے عاجی محمد علی بابا ہوئی وہی جی مقصد کا خوشحالی جانان بگی وہی دا عورت اختر زمان دا مقصد اختر زمان ہے ولی چی زمان محبوب ملاقات ہوئی اور یہ وکان کی شفاعت سب گورم یا سب دیدن یہ وہ شفاعت بھی وہ سب دیدن کو دا عجیب وقت أغلب مبارك تداشي من السعيد أغلب عدد إلى خبر الأول بل يعلمون في عالم الشيء أشكال
دنیا نه وساتېدلو بچو ته نصیحت وایي که چېرته دا خبر له حد نه دومره جوړوئ نو زه پکې ودرېدی شم بچو ورته ویل قربان دا څه وجه ده وایي دا ځکه چې کله بدني جانان په لحد کې ما له راځي چې زه ورته پکې ودرېږم استقبال یې ورته او یو دی چې بیا داسې وایي حاجي محمد عامر صاحب د هغې شی ترجمه کوي وایي زه به کفن د ځان نه لږ کړم او دا خاورې د لحد ځان مې ګزار کړم او وایي حضور ته به ودرېږم او زه به ورته په قبر کې نعت شروع کړم صفت به ورته شروع کړم دا د حج احمد صاحب یو سړی وفات شو ولي د الله فرشتې وله راغلې ورته وایي برکم کرم دې څوک دی ورته وایي ښه تاسو ما نه زما د رب تپوس کوئ ما خو په دنیا کې اویا کاله د آل رب ذکر خلق ده د آل رب صفتونه مې خلقو ته ښودلي او تاسو نن ما د هغه باره کې تپوس کوئ خو زما رب دی خو لاړ شي خو زما رب دی خو هغه ته تپوس کوئ د الله پاک نه چې زه بنده یم او که نه زما بندګانو کې شمار یې که نه عزتو د حج احمد صاحب من محبت دی روزدار ته په روژه ماتي کې او په قیامت په محشر کې ډېر عجیب خوشحالي به الله پاک ورکوي نو دا ډېره محترمه او مبارکه میاشت ده په دې کې به ډېر احتیاط کوئ خپل عبادات خپل لمونځونه خپل تلاوتونه دا به دې جاري ساتئ او زیات استغفار به ډېر وایئ ځکه چې استغفار سره یو رزق پراخېږي ګناه معاف کېږي او الله تعالی ورسره خوشحالي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين